داسې لیدي دي چې یو بل ته څه خبره کوي نو هغه د قرآن آیات استعمالوي. لکه یو مدرسه کې زومه نو هلته یو قاري نو بل ته وي نسوار روله نو ورته څنګه وي وقالت اليهود ليست النسوار على شيء وي نسوار روله نو هغه بل ورته دغه ځای نه جواب ورکوي ختم الله هغه ختم شوي دي. نو دې سره سړی کافر کېږي د دین نه خارجېږي. دا د وجې د استهزاء نه دي دا په قرآن کریم پسې خندا ده. ابن جوزی رحمت الله علیه یو پیر سره ناستو نو دا هغه پیر زوی بازار ته ته نو هغه پیر سه خپل زوی ته وایي چې من بقلها وقثائها زوی ته وایي چې باګري راوړه د بازار نه باګري او چولې راوړه نو د قرآن آیات یې ورته ووایي. نو ابن جوزی صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې د قرآن کریم نه پاڼې راواله او ورکه چې په دې کې د چولې نو هغه ورته وایي چې دا خو کوپر دی. نو ابن جوزی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې تا د راوړو دپاره قرآن استعمال کړه نو اوس یې د اچولو دپاره قرآن استعمال کړه که نه نو قرآن دې له نه دی راغلی چې ته عام خبرو کې استعمالوې. او په دې باندې بدرالرشید حنفي کتاب لیکلی دی او مولا علي قاري په شرح لیکلی ده او په خلاصة الفتاوی کې راغلی دي چې من استعمل کلام الله څوک چې استعمال کړي د الله کلام په بدل کلامه د خپل کلام په بدله کې لکه خپل خبرې کوي نو د قرآن الفاظ پکې استعمال کړي نو کفر دې سړی دا سړی کافر کیږي. څوک چې دا کی قرآن کریم په خپل خبرو کې استعمال کړي د وجه د استهزاء نه لکه تاسو ته مو وی چې طالبان یو بل ته وی چې ختم الله نسوار رولنا هغه ته ختم الله الله ختم شوی دي نسوار نو دې سره سړی کافر کیږي د اسلام نه خارجيږي. خلاصة الفتاوی کې راغلی مولا علي قاري صاحب هم لیکلي دي او الفاظکو پر کتاب کې لیکلي دي په صفحه نمبر 40 په 40 نمبر صفحه الفاظکو پر کتاب کې په 40 نمبر صفحه دا فتوا ورکړی دا چې سو من استعمل کلام الله په بدل کلامه کفر څوک چې د الله جل شانه کلام استعمالي د خپل کلام په بدله کې د دنیا یو کار کوي او استهزاء او د ټوخ او د مسخرونو قرآن استعمالي